بسم الله الرحمن الرحیم. ما خو چې د ټي وي نه دی کتلی خو فیسبوک کې مې بل یو دوه ویډیوګانې وکتلې. لانجه یوټیوب چینل نو په هغې کې هغه ملګري ډېرې زیاتې فحش کنزلې کوي. د چا خلاف چې جوړوي د هغې هم ډېرې غلطۍ دي او ګناهونه دي او پښتانه خرابېږي. فلمونو او ډرامو سره هم او ګناه سره هم او ډېر کسان دې کې شریک دي. په مختلف یوټیوبز چینلز باندې مختلف پروګرامونه کېږي چې پښتانه څنګه وشرمو او بې عزته یې کړو. زه تاسو ته درخواست کوم زما محترم وروره که هغې غلطي کوي چې چا خلاف ته لګیا تاسو لګیا نو تاسو خو هم کنځلې کوئ او کلپس پکې غلط واچوئ نو تاسو هم ګناهګارېږئ. او آیا ستاسو کنځلو سره هغې ټیک شو یا کنځلو سره ټیک کېږي؟ ادع الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. زما وروره په محبت سره هغې ته دعوت ورکه او مخکې ځان هم ټیک که. 5 وخته لمونځ، شرعي پرده، ګانو بجانو آلات نه پرهیز. آیا زموږ خپله په دې قرآن حدیث باندې عمل شته یا موږ خپله د فحاشۍ نه بچ یو یا زموږ د چینل کې فحاشي نشته؟ آیا موږ د هغې دپاره څوک دا غلطۍ کوي او تاسو د هغې خلاف خبرې کوئ؟ آیا هغې دپاره موږ دعا کړې ده؟ موږ نفل کړي دي؟ موږ الله ته جړلي دي؟ یو عالم دین داسې ځایونو ته ځي او هغې ته وایي ستاسو څه مسلې ستاسو څه پریشانۍ دي او د هغې ودونه کوي، د هغې قرضې ختموي، د هغې مسلې حل کوي. که آیا د یو بل خلاف به ویډیوګانې جوړو او پیسې به ګټو په یوټیوب چینل باندې نو سبا به الله له څه جواب ورکوو؟ 15 منټه موږ له مراقبه پکار ده، سوچ پکار ده چې آیا موږ چې دا سکو دا ټیک کوو. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. سورہ نور کې الله فرمایي چې کم کسان مسلمانوں کې فحاشي خوري دی به خدای پاک په دنیا کې شرمي او بې عزته کوي به او ذلیله کوي به. د الله خبره رښتیا ده او په شرم به په بې عزتۍ به مرګ راځي. قبر آخرت کې عذاب پوخ دی خو په دې دنیا کې به هم الله شرمي. الغنا رقیة الزنا چې کوم ځای کې ډول ډمکې ګانې بجانې فلمې ډرامې ګندا تھیټر دا وی هلته بدکاري کېږي. نبي علیه السلام ارشاد فرمایي خو چې څوک دې ګناه کې مبتلا وي هغې سره موږ پیار کوو، محبت به کوو، ښه طریقې سره به هغې له دعوت ورکوو. انور مقصود پخوا یو کس هغه به دا خبره کوله چې د کور نه یو څو جنکې راوځي او بار ته ځي او بیا مازدیګر راځي. د هغې د جامو او کپړو د پرس موږ ته علم وي خو موږ ته دا علم نه چې د دې مجبوري څه ده، د دې پریشانۍ څه دي، د ده کور غمونه څه دي، د دې اوړه کوم ځای نه راځي، د دې بل څنګه ادا کېږي. موږ له د هر چا خیال کول پکار دي، فکر کول پکار دي. او زما په یو خبره هم څوک هم خفه نه شي. زه خبره دې خبرې کوم چې د فحاشۍ نه موږ ټول بچ شو، د ګناه نه موږ ټول بچ شو، د الله د ناراضګۍ نه موږ ټول بچ شو. او داسې ملګري موجود دی هغې ته هم دعوت ورکوم نور چې هغې داسې چینلې جوړ کړي دي چې بس سبسکرایبز زیات شي. نو سبسکرایبرز چې زیات شي نو چې په هر څه یې زیاتوي بس څه وایي نو او څه کوي نو دا پیسې دونه خوږې دي چې خپل ایمان او غیرت تباه کوم. الله دې ماله او تاسو له د عمل توفیق نصیب وګرځوي. واخر دعوانا الحمدلله.